یوه کرښه د -1, او 5, نقطو څخه تیریږي. د یادې کرښې معادله څه شی ده؟ راځو دلته موږ یو د ایکس وای محور جوړو تر څو دا شکل پکې رسم کړو. نو دا موږ سره د ایکس او وای مستوي شو. اړینه ده چې دا موږ خامخا رسم کړو، خو دا موږ سره مرسته کوي. نو راځو لومړی ټکی دا دی -1 او څو شپږ 1 2 3 4 5 6. دا ټکی به دې ځای کې راشي. همدارنګه دوهم ټکی څه شی دی؟ دوهم ټکی دی 5 او -4. نو 1 2 3 4 5 دلته، او بیا -4 1 2 3 4. دا ټکی به راشي دې ځای کې تقریبا. او اوس به موږ له دې څخه یوه کرښه تیره کړو چې هغه د دې ګراف وي. نو راځو له دې څخه به یوه کرښه تیره کړو، کوښښ به وکړو چې دواړو نقطو څخه دا کرښه څنګه شي؟ تیره شي داسې. اوس راځو موږ د دې څه شی پیدا کړو؟ معادله پیدا کړو. معادلې پیدا کول لپاره خبره ده چې موږ د دې لومړی میلان پیدا کړو. میلان لپاره موږ دا عمومي معادله لرو چې وای مساوي کیږي mx جمع b، کوم چې د سلوپ او انټرسپټ شکل کې ده. په دې کې دغه m چې شی دی، m د دې میلان دی. همدارنګه b پکې د وای محور سره د تقاطع ټکی دی. موږ راځو لومړی m پیدا کوو. میلان د دې مساوي کیږي له څه سره؟ میلان د دې مساوي کیږي د وای په محور بدلون تقسیم x پر محور بدلون. او یا داسې هم ویلی شو چې د پای ټکي د وای قیمت منفي د پیل ټکي د وای قیمت تقسیم پر د پای ټکي د x قیمت منفي د پیل ټکي د x قیمت سره. او یا راځو دا موږ څه په لیکلو سره روښانه کوو. لیکو چې میلان مساوي کیږي په وای کې بدلون تقسیم پر x کې بدلون، کوم چې بیرته خپله مساوي دی سره موږ وایو چې دې ته موږ رایز وایو یا خیز، او دې ته وایو رن یا منډه، کوم چې د x په محور وهل کیږي. او دا بیرته مساوي کیږي، دې ته موږ ویلی شو چې د پای ټکي د وای قیمت منفي د پیل ټکي د وای قیمت تقسیم پر، کوم چې دا بیرته مساوي کیږي له سره د وای په محور کې بدلون سره. همدارنګه تقسیم پر د پای ټکي د x قیمت منفي د پیل ټکي د x قیمت، کوم چې دا هم بیرته مساوي کیږي له سره د x په محور بدلون سره. اوس راځو موږ یو ټکي ته د پیل ټکی وایو، بل ته د پای ټکی. دې ته به د پیل ټکی وایو، دا به د پای ټکی شي. نو که چیرې موږ له دغه ټکي څخه دلته راځو، ښکته راځو، د دې وای په محور کې بدلون موږ د دې ګورو. موږ دې ځای نه ښکته راغلو منفي دلته شپږو نه راغلو څو ته؟ منفي 4 ته. نو دې ځای نه داسې دغه ځای نه دا ټول قیمت څومره دی؟ 6 واحده دا دی او 4 واحده دا دی، ټول 10 واحده موږ ښکته تللي یو. نو زموږ د دې بدلون څو دی؟ منفي 10 د قیمت راځي، کوم چې دغه فارموله کې که موږ دغه واچو نو دا بیا هم مساوي کیږي موږ سره وای 2 دی. وای 2 موږ سره څو دی؟ منفي 4 دی. دا لیکو چې منفي 4 او بیا منفي وای یو څو دی؟ وای یو موږ سره دی 6، کوم چې د پیل ټکي د وای قیمت دی منفي 6 سره. موږ دې ته وایو دا څه دی؟ دا دی وای یو او دا دی وای 2. نو دا مساوي کیږي له څو سره؟ منفي 4 او منفي 6 دا ټول مساوي کیږي له منفي 10 سره. همدارنګه اوس راځو د x په محور باندې بدلون ګورو. نو موږ راځو دې ځای نه چې بیرته دې ټکي ته ځان را رسو، دې ځای نه دې ټکي نه دا منفي یو ټکی دی د x په محور باندې. نو داسې چې راځو دلته را رسیږو، منفي 1 به دا شي او 1 واحد دې خوا راغلو 0 شو، 5 واحده نور ورسره شو، دا شو 6 واحده. همدارنګه که چیرې دې فارموله کې موږ واچو نو دا زموږ څه شی دی؟ دا x1 دی او دا x2 دی. نو وایي چې x2 منفي x1، x2 زموږ 5 دی منفي د x1 قیمت منفي 1 دی، منفي 1. نو منفي کې بیرته مثبت کیږي، دا به ټول بیرته مساوي شي له څو سره؟ له 6 سره. او دا قیمت مساوي کیږي له منفي 5/3. صورت او مخرج دواړه موږ په 2 باندې وویشلو. دا د میلان شو. اوس راځو د معادله داسې لیکو چې وای مساوي کیږي منفي 5/3 x جمع b. او موږ اوس دا ځل راځو څه شی پیدا کوو؟ د b قیمت پیدا کوو.
نو د بي د پیدا کولو لپاره موږ راځو دغه نقطو څخه کار اخیستی شو. دغه نقطو کې هر یو چیز موږ خوښوي، موږ راځو دا نقطه راخلو. په دې نقطه کې د ایکس او وای قیمتونه دې معادله کې وضع کوو، موږ ته به د بي قیمت په لاس راکړي. نو موږ پوهېږو چې ایکس چې منفي یو وي وای مساوي شپږ کېږي. نو د وای په ځای شپږ قیمت لیکو چې شپږ مساوي کېږي منفي پنځه پر درې. د ایکس په ځای قیمت څو دی؟ منفي یو. لیکو منفي یو. دا جمع له څه سره؟ جمع بي سره. اوس ګورو چې دا به مساوي شي شپږ مساوي کېږي منفي په منفي کې ضرب کې مثبت کېږي، نو پنځه پر درې به ځواب پاتې شي جمع بي سره. دواړو خواو څخه څه شی منفي کوو؟ پنځه پر درې منفي کوو. منفي پنځه پر درې دلته او منفي پنځه پر درې دلته. نو شپږو نه چې پنځه پر درې منفي شي، د دې د حل لپاره راځو داسې کار کوو چې شپږ خپله مساوي کېږي. داسې به یې ولیکو چې شپږ منفي پنځه پر درې دا مساوي کېږي، شپږ په ځای لیکو اتلس پر درې منفي پنځه پر درې. دا به ځواب پاتې شي دیارلس پر دریو سره. نو دا به مساوي شي، دا دې سره ختم شو، دلته موږ سره پاتې شو دیارلس پر درې مساوي کېږي له څو سره؟ له بي سره. نو د بي قیمت شو دیارلس پر درې. نو اوس موږ سره د بي قیمت هم شته، د ام قیمت هم شته، معادله یې مساوي کېږي. وای مساوي شو ام په ځای قیمت منفي پنځه پر درې ایکس او جمع بي په ځای قیمت دیارلس پر درې. او موږ کولی شو چې دغه عددونه د مخلوطو عددونو په شکل هم ولیکو. دیارلس پر درې دا مساوي کېږي څلور صحیح یو پر درې سره. او راځو دلته موږ د ډیاګرام کې ګورو چې دغه نقطه راځي څلور صحیح یو پر درې. که څه موږ دا ډیاګرام ډېر ګډوډ رسم کړی، خو بیا هم دا نقطه پکې سمه راغلې ده. نو دا د دې د وای محور سره د تقاطع ټکی شو. همدارنګه اوس راځو د دې میلان ګورو. وینو چې میلان یې منفي دی او پنځه پر درې دا خپله مساوي کېږي یو صحیح دوه پر دریو سره. او دلته ګورو چې دغه میلان هم منفي دی او همدارنګه د یو میلان څخه لږ څه ډېر دی. نو موږ ګورو چې دا میلان یې هم سم راغی. نو په دې هیله چې تاسې په دې باندې پوه شوي یاستئ.